اوس یو سړی مونځ نه کوي، نور مسلمانانو دپاره څه حکم دی چې د سر به څه کوي؟ نو اول حکم چې دی هغه فرمایي علما چې کافر مرتد، دا سړی کافر شوی دی، دی مرتد شوی دی، د اسلام نه اوښتی دی. او بادشاهي وخت نه به مطالبه کېږي مسلمانانو بادشاه نه چې یاره دنه تپوس وکړي، که دی توبه وباسي واپس راځي نو پرېږ بږدي، والا قتله مرتدا، قصدي مونځ پرېښودو نو بیا به یې دغه بادشاه چې مسلمان وي دی به یې وژني، قتله مرتدا. دا یې حکم دی. اوس آیا دا د بې مونځه سړی بې لمازه سړی مړ شو نو هغه دپاره د جنازې څه حکم دی؟ فرمایي دله به غسل نه ورکولی کېږي، ولا یصلی علیه ولا یکفن، کفن به ورته هم نه اچولی کېږي او په ده به جنازه نه کېږي. او وایي دا کس چې دی د مسلمانانو په مقبره کې به نه سپارلی کېږي. کوم خلک کوم کسان چې هغه بې لمازه دي نو هغوی او مونځ نه کوي قصدي، نو دی د مسلمانانو په مقبره کې سپارل نه دي پکار، نه دي پکار، ځکه دی کافر شوی دی، دی مرتد شوی دی، د الله حکم یې پرېښودل دی قصدن او عمدن. دغه رنګې د مسلمانانو دپاره په هغه باندې جنازه کول هغه جایز نه دي. اوس الدعاء له، آیا د دپاره به څه کول غواړي مسلمان کله چې دی مړ شو؟ نو د هغې حکم څه دی؟ لا یجوز له دعاء له بالرحمه. علما فرمایي د ده دپاره د رحمت دعاګانې هم جایز نه دي. دغه رنګې د مغفرت دعاګانې، لكن يجوز الدعاء له بالهداية فقط إن كان حيا. که ژوندی و او هغه مونځ نه کوي نو هغه دپاره د هدایت سوال کولی شي، خو که د بې مونځه دغسې مړ شو نو هغه دپاره به یې دعاګانې هم نه غواړي. زمونږ کلي کې یو عالمو خلکو به ته وایي ډېر ساده دی، نو د هغه یو تره مړ و، مشر سړی و، خلکو دعا کول، هغه یې څه دعا کوئ؟ دې ځل دی کې فرض مانځلی نه راته دی، نو خلکو یې دې ساده دی، حالانکې هغه د مسلې په حوالې سره دا یو رسال دغه یو ټوکړه ده، دا ما تاسې میلو شو په دې کتاب کې. په دې کې د دې د عربو علماو د مونځ پرېښودونکي هغه پوره قصه ذکر کړې او احادیث او روایت پرې نقل کړي، زه د هغې نه دا وایم، او الاحکام، او هغوی د لوی کتابونو د حوالې راغستي دي. ښه، دې دپاره هغوی دوام نشته، ځکه هغه مرتد شوی دی، کافر شوی دی چې قصدي مونځ پرېښودو. ښه، روایت پې موجود دي، قرآن حدیث پې موجود دي. اوس میراثه و ولایته، دی چې مړ شو د ده نه دی د چا میراث وړی شي یا دی د مال به کوم ته حواله کړي. که بې مونځه سړی مړ شو قصدي مونځ پرېښودی نو ترکته لبیت المال، دا بیت المال ته حواله کېږي، بس حکومت ته. او د مسلمانانو کې به د چې کوم وارثان دي و دې نه به میراث هم نه وړي. دغه رنګې د ده زوی دی یا ورور دی هغه مسلمانان دي مونځ کوي، نو که هغو کې هم څوک مړ شو دی به دې میراث نه وړي. زوجه، آیا د ده اوس د خپلې ښځې سره زندګي حکم د هغې څه دی؟ چې کوم سړی قصدن یې مونځ پرېښودی مرتد شوی دی، مسلمانان مقبره کې به یې نه سپاري، ښځه ترې جدا ده. او که د مانځه د مونځ یې نه کو او ښځه یې منځګزاره وه، دینداره وه، هغې نه وروستو که دې کوم عقد د نکاح کړی، نکاح هم نه شوی. حاله فی الدنیا، دنیوي حالات یې څنګه دی؟ قرآن کریم ذکر کړی دی، فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما د ذکر نه چې هغه مونځ دی قرآن دی دی نه مخ اړه یې راز کوي، د ده ژوند به تنګ وي. څوک کوم کس چې هغه مونځ نه کوي د هغه ژوند به تنګ وي. ونحشره یوم القیامة اعما، قیامت کې به دی زه ړوند راپورته کومه.
وذبیحته حکم ذکر کړل چې د چې کوم حلالو کې هغه بس حکمي وی حرام دا ذبیحه دا کس ذبحه دا کس چې هغه مونږ نه کوي مونږ نه کوي قصدن مونږ پر کوم خلق چې مونږ نه کوي ذبح کوي هغه حرام ده عرب علماء فتوی دي قد دخوله الحرم دې حرم تتل شو کنه وای چې د لپاره حرم تتل هم ناجیز دي یوی دا چې توبه او وخت کا هغه منځونه راګرځي او مستقل تابعدار شو ټیک ده او که دغه شان حالات کې د خپل مرزي نو وي د حرم ته نزي د مکی حدود ته هم د داخلي ځکه مرتد دي حکم صحبته وای د سره ملګرتیا چې دا هم هغه جایز نه ده دنه لري کېدل پکار دي کوم خلک چې مون نه کوي قصدن و مدن نو دنه لري والے پکار دي الله پازاب کې ګرځي مسیره فی الاخره دی با اخرت کې چرته زی وی لا يدخل الجنه ومأواه النار خالدا دی به جنت تلل نشي د زی همیشه جهنم دی قصدن مدن مونږ پر خو دل دي او دغه رنګ د حشر به د فرعون حامان او د قارون او ابي بن خلف سره کیږي دا خو واضح روایت دي فی الاحتضار وای کله چې د تا فرشتي د مرګ حاضرېږي کوم خلک چې مونږ نه کوي نو فرمایي چې د مخ او د شابه وهي او دغه رنګ د مخ په تکتور شي بیا وای فی القبر دی به قبر کې څنګه وي نو یفتح له بابا من النار چې کوم خلق مونږ نه کوي د لپاره به د جهنم دروازه کولو کړی شي او د جهنم نه یو بستر به راوړل شي او د لپاره خوره کړی شي په قبر کې او یو فرشته به مقرر کړی شي هغه به په سخت وهلو سره وهي خوري بشي بیا به ژوندې کیږي کوم خلق چې مونږ نه کوي مونږ من یو موسم تیر شو یو سیزن تیر شو رمضان المبارک بس خوشالیانی وي هغه خوشالیانی په اختر کې بیا مسلمانان مونږ راوګرځېدو او پته نه لګي چې چېرته لاړو پروس کال یو مولوي صاحب و د سواته هغه وی چې فیسبوک له موبایل کړی چې یاره زما یو نیم صف مقتدیان ډوک شي دي وی چې سهار مانځه کې باید 2 صفه مستقل کسان به په رمضان کې او چې کله روزه ختم شو نو نیم صفو بیا فیسبوک لور کا چې خدای مسلمانانو یو نیم صف مقتدیان ډوک شي دي که چاته صفه دي جمعه ته ورسوي دی وای چې موږ وخلې شو لکه بس ختم د قصه ایس یو رمضان او بل رمضان ځکه په دې کې دوی مغفرتونه کیږي لیکن بل طرف ته وګوره چې یو سړی فرض منځ قصدن او آمدن پرې دي روایتو قرآن حدیث سره او که کتابونو نه خبره ثابت ته چې سړی خو یو دا چې موږ مولایان هغه سخت بیانونه نه کولم نشو لکه ټینګولم بیا نشو بای سړی وایي دا سخته وایي نه وایي که نه کنه د کتاب او د قرآن حدیث په حواله سره دا سړی مرتد دی ښځه پې طلاقه ده او د مسلمانانو مخبروي کې به نسپارلی کېږي چې قصدن آمدن سره لمونځ پرېږدي وزر په خپل ځای باندې هغه نه فرض هم پاتې کېږي هر څه پاتې کېږي مسلمان ایمان نه وروستو هغه د مانځه تذکره ده مستقل د مانځه تذکره ده بس مزید بس چې په کوم طرف لاړ ازادي ده که خپله مرضي ده که حاضري وکړه او که ونه کړله دې وجې نه مسلمانانو محترمو د مانځه د فرض مانځه ایمان نه وروستو د فرض مانځه پابندي کوئ چې کله مونځ سړی نه لاړ شي لکه ټیم جمعن خفګان پې پکار دی او مستقل تلل خو بلخي نه که سفر وکړي او که حضر کړي خو هر ټیم به ستا مونځ یاد یې ګورئ که چېرته قصدن آمدن چا مونځ پرېښودو حالات دنیا کې وګورئ چېرته یې خوشحالي به یې نه په سترګو لیدلې وي او نه به وویني د زړه سکون به یې نه لیدلی وي نه به